بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. دعوت خطاب ورکوم محترم جناب شیخ مولانا روح الامین صاحب ته چې هغوی راشي انشاءالله د هغوی خطاب وی او د هغې وروسته به انشاءالله بیا موږ وقفه کوو نور مطابق چونکې نن مقررین زیات وو نو موږ د مشورې مطابق د هغوی بیان دې ټایم کې ولګولو بیا به وقفه وي او ماخستن وروسته به انشاءالله نور ترتیب بیا انشاءالله برابرو 2 بجې به انشاءالله ماخستن لمونځ کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. زمونږ اکثر بیانات د جماعت د کارګزارۍ په حق کې لومړی خبره خو د دې اجتماع د ثمراتو په حق کې ده چې د دې ډېر بې حده او بې انتها ثمرات دي چې په هغې باندې یو ضخیم کتاب لیکلی شي. په دې وخت کې مونږ ته یوه ثمره دا ده چې په دې کې تجدید د ایمان کېږي. چې صحابه کرامو به یو بل ته وي چې تعال نؤمن ساعة ای ملګري راشه چې یو ساعت ایمان راوړو. مطلب به هم دا و چې د خپل ایمان تازه کړو. د دې لومړی ثمره هم دا ده چې په دې کې کال پس ایمانونه تازه شي. او دویم په دې کې ترغیب قرآن ته پیدا شي لکه څنګه چې به مخکې د روژې دوره وشوه د کال لپاره به طالبانو کې شوق پیدا شو. هغه سبقونه به ډېر په اعلی طریقې سره ووایي. درېیمه دا ده چې په دې کې د قرآن کریم ترجمانی ده. د جماعت اشاعت التوحید و سنت هر حرکت او سکون هغه د قرآن کریم د آیاتونو ترجمانی ده. خبره دې نه شروع کوم چې په نیلامګر کې سوال وشي چې نن په دنیا کې پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې حق پرست جماعت کم یو دی. نو جواب بیدایی چې اشاعت نعمت
دا خو یو دعوه ده او دعوه بې د دلیل نه نه قبلېږي. نو د دې دلایل څه دي، د دې حجتونه څه دي چې موږ د دې جماعت په حق کې د حقانیت دعوه کوو؟ د دې لومړی دلیل دا دی چې دنیا کې کوم یو داسې جماعت دی چې د هغې په منشور کې لیکلي چې موږ به قرآن لګو او خلقو ته به یې ښیو، چې دا د بخاري د هغې حدیث چې د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت سره چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، دا صرف د دې جماعت امتیاز دی. که دا نور اوس لیکل کوي هغه به هسې زموږ نه سرقه کوي او بیا هم د هغې هغه تعلیم د قرآن تعلیم نه دی. څه وړه غوندې قاعده به ولیکي په هغې باندې به ولیکي بره چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، سرموز او اوقاف به راجمع کي او تجوید نوم به پکې کېږي، په هغې به ولیکي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا قرآن پورې استهزاء ده. دویم دا ده چې د هېڅ یو جماعت په منشور کې دا نشته چې زموږ کار به په دنیا کې د توحید او سنت اشاعتي او د شرک او بدعت او د هر باطل رد وي. دا صرف د دې جماعت امتیاز دی. درېیمه دا ده چې دنیا کې د حق پرستۍ علامات دي، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه علامات په دې جماعت کې ښکاره شوي دي. یوه علامه دا ده چې کوم دور کې د حق اظهار شوی دی، د حق اعلان شوی دی، د حق بیان شوی دی، دنیا کې موحدین ښکاره شوي دي، نو خلقو ولې نوم بدل کړی دی. صحابه کرامو په وخت کې چې کوم یو به ایمان راوړو نو عربو به ویل صبأ فلان، صبأ خالدون، پلانې صحابي شو. او په دې دور مسعود کې هم چې څوک اشاعت سره ملګری شي نو هغه له نوم بدل کړي چې دا وابي شو. مونږ ته یاد دي چې دا مشران به حجرو کې ناستو، چېرته یا چا به روانې کو نو دا د هغې غټ کنځلې چې د وابي دي دا نوم د اشاعت د خلقو لپاره بدل شوی. مونږ به اکثر خپلو ملګرو ته او بعضې استادانو ته چې هغې کې به هم صحنابت معلوم کړو نو مونږ به ورو ورو داسې ترغیب ورکوو چې یاره چې تاسو ته خو د جماعت دا اصول معلوم دي، نو تاسو نوم ولې نه لیکئ، فارم ولې نه راکوئ. هغې به دا عذر پیش کړي چې مونږ د دې نوم نه یېرېږو. بیا مونږ ته خلک پنجپیریان وایي. نو ډېره د افسوس خبره ده چې یو سړی د دین لپاره دا قرباني نشي کولی چې هغه ته پنجپیری وویلی شي، نو دی به قیامت کې الله له څه جواب ورکوي چې ما ستا د دین لپاره څه قرباني کړې وه چې دې ته نه تیار. او د پنډی شیخ باوی رحمه الله تعالی چې څوک د توابي ووایي نو خولې کې ولې چیني واچوئ چې ډېر خوند دې وکړ، بیا ووایه
دا خو ډېر برکتي نوم دی. بل جماعت داسې شته دی چې هغې د خلکو نوم بدل کړی. دا صرف د دې جماعت خصوصیت دی. دویم دا ده چې کله دنیا کې حق پرست پیدا شوي دي نو خلکو قسمه قسم فتوی شروع کړي دي. چا د کفر فتوا، چا د زندیقیت فتوا، چا د خوارج فتوا، چا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه باندې څومره فتوی شوي دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی باندې څومره فتوی شوي چې اوس هم وایي هغه د مجسمو نه دی. دا د حق پرستو علامه ده. سن 74-75 کې خیر المدارس کې مردان کې د طالبانو جنګ وشو. نو سار وختي شیخ القرآن رحمه الله تعالی راغلی او طالبان ټول راجمع کړل کو اشاعت والو که نورو. یوه خبره ملغلره وه ورته یې ویل ستاسو روحاني پلار نشته؟ وی ما سره خو په سوونو طالباني او چرې پکې چا جنګ نه دی کړی. زمونږ په وخت کې به اکثر جنګ په دې کېده چې طالبان به شاه منصور ته لاړل. شیخ القرآن به ورته ډېر وایي چې مزه د خدای بندیانو په هغې ورته ودایه چې دغه به څنګه درسي، چې طالبان به څنګه ناست دي، ځان ته به یې تړې ښیي که څنګه به درس کوي. نو په هغه وخت کې شاه منصور بابا چې ګندب ته بوتلی و نو خو غرونه دي پاس پې سور کړی او نه پرېوت نو خپه یې ماته شوه. نو بیا چې به هغه روژه کې درس له راته نو په کټ به یې راوړل. نو زمونږ طالبان تلي و هغې ته څه پته وه؟ ناستو په انتظار چې اوس به شیخ صاحب راځي، دروازې ته یې کاته، هدې کې یې کټ راوړه. نو هغې وې صفونه جوړ کړئ جنازه یې راوړه چې هغې کې کم جنګ وشو، کم طالبانو چې ځان ووالي شو. هغه جنګ به کېده نور. شیخ القرآن هغې طالبان له روغه وکړه، ټول ورسره ګیټ ته راووتو. ګیټ کې رش جوړ شو او استادان د کمرو نه نه راوتل. چې کوم پکې صدر مدرس و هغه ډېر فاحش انسان و. هغه راغی نو سلام او کلام او شیخ القرآن ته یې ویل جي تاسو کله معتزله شوي یې؟ نو هغه وایي چې کله تاسو حایضي شوئ نو موږ معتزله شو، ځکه قرآن وایي فاعتزلوا النساء فی المحیض. وی نور څه سوال جواب شته؟ ښکاره یې پې فتوا ولګوله د معتزله. دا مې دې پورې وی چې فتوی ټولې په دې باندې جماعت باندې لګېدلي دي. دا د جماعت د حق پرستۍ علامات دي. نور هم داسې ډېر ښه. درېیمه خبره دا کوم د دې په دلیل کې چې حاجت روا چا نه پېژنده. اوس هم مونږ هر چا ته وایو چې خلکو که څوک حاجت روا پېژندل غواړي نو اشاعت ته دې راشي، ځکه دې نه آپله چې څه دي نو هغې نه پېژني حاجت روا. د هغې حاجت روا خو یا قبر دی یا قطبان دي، ابدال دي، غوثان دي. یعنې دنیا کې دوه قسمه علم دی، یو د دین او یو د دنیا. دا دواړه خلکو سره وو خو حاجت روا یې نه پېژندلی.
مونږ چې بګرځېدو په خپل وخت کې او عالم به راته چاو وو چې دا ډېر ماهره دی لا بړو یو ځای ته لاړو چې کېناستو 12 بجې وې چوټي شوه نو عالم خو ورته نه یم خو چې هغه پاڅېدو نو طالب ته یې ویل لاس راکړه چې لاس یې ورکړو نو پیره بابا په نیکۍ رارسېد نو مې مونږ ده ته کتاب وړو د ده نه به زده کړه کوو زه حاجت روا نه دی پېژندلی بل طرف ته 19 ګریډ افسرو ډي اس پي او د اس پي ورته ویل شي هغه یو ملنګ ته ناستو یو نجس ته ناستو فمن چې بچیان پې بنګېده او ته به یې وې بچه ما ته دوا وکړه خو ما د برکت د لاس ووهه نو هغه هم خپل حاجت روا نه پېژندلی نه په دې علم سره پېژندلی او نه په دې علم سره پېژندلی ځکه دا په قرآن سره پېژندی شو او قرآن نه په خلقو کې څلورمه خبره دا کوم چې خلقو اشاعت ته راشي چې د علم نه خبر شي بل خو علم نشته ځکه علم په شریعت کې علم د قرآن او سنت ته وایي او صرف نحوی ته منطق ته په شریعت کې علم نشي ویلی تفسیر روح المانی لیکلي د سورہ فاطر د آیات په وضاحت کې 28 نمبر انما یخشى الله من عباده العلماء هغه مراد د دین علما د قرآن او سنت دي ابه په مسله پیش کړی دا چې اوسړي مري او هغه وایي چې زما د برخه علما او لورکه نو دې کې صرفي او نحوي نه داخله غته دا وصیت نه رسی دا بهر علما او ورکولي چې اهل القرآن دي تفسیر قرطبیم د سورۃ مجادله د آیت 11 نمبر دلان دی داوی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات د اوتوا العلم دلان دی لیکي اقرأوا القرآن هغه خدای علم نه پیژندو دا نن چې د کوم علم لپاره مدارس جوړ شوي دي او انتظامات شوي دي او لوی خرچي پکېږي دا علم نه دی هغه چې کله پروګرام کو یا په ختم کې یا د مدرسې په اختتام کې نو مقرر به راوستو او موضوع به ولا ورکړه چې د علم په فضیلت په بیان کې ناغه بشورو شو چې حدیث کې راغلی دی د دې نه نو خبر چې حدیث ځوان دی که بوډا دی وی نبی اسلام ویلي چې فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب خلق بروجت بیا به حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی چې فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم فضیلت به بیانو ناغه مونږ رامنډه کړه او په مونږ ساده کېده هغه ورځان د پاره بیانو لیکن هغه سره خو علم نو کنه فضیلت به بیانو علم بنو فضایل به بیانې د علما بنو فضائل به بیانېدو طلبا بنو نو هغه ټول فضائل به موږ له راتلو بیا به وی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی چې بین العالم والعابد 100 درجة وبين كل درجتين حضر الجواد
70 عاما د عالم او عابد په منځ کې 20 درجې دي او د یوې درجې نه بلې درجې پورې د کرأس او یو کالو مزل دی صاحب دلی بمدرسه آمد خانقاه بیا به حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد دا فضائل به بیانې ده او علم نو علم خو د قرآن او سنتو چې دا څومره حدیث راغلي د دې په حق کې راغلي دا د هغې علم او د علماو کله به یې وایي چې ګوره د طالب دومره درجه ده چې ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم د خدای بنده د هغې طالب علم ته ملایک وزرې غوړي چې هغه ختم له روان دی هغه جمعې او ماښامونو له روان دی دا خو هغه طالب ته غړي چې هغه لاس کې قرآن دی او استاد یې د پنځپیر شیخ القرآن دی هغه ته ملایک وزرې غوړي د استادانو ورسره څه همدردي نه وه او خیرخواهي نه وه چې په دې خپل علم کې ورته ترتیب خولی وي چې ته به اوس خو درجې دي که نه هغه وخت کې درجې نه وي یو طالب راغی ګجرات ته د بشخالي ډېر متشرع او ډېر لحیم او شحیم چې مونږ وکاتو نو مونږ وی هغه ابن قدامه به داسې و نو مدرسه به ښکلې ښکارېده چې کېناسته به نو استاد ورته وي ته راشه زما په ځای کېنه زه بس دومره خو چې سروازې وشو نو بستره یې په شا کړې وه مونږ دې تپوس وکړو چې ولې وایي زما تعارض دی د څه د مشکات او د نحومیر یو اسمان مولا هغه ته دا خو د ځمکې د اسمان تعارض دا خو به قیامت کې دفع کېږي او دلته نه دفع کېږي نو د هغې اجزانو دپاره څوک رهنما هم نه و چې هغې ته ترتیب خولی وي عمر به یې خراب شه عمر به یې تباه شه دا قرآن او سنت نو دنیا کې مارتون کې یو مولا و هغه به وایي په 4 کاله کې سلم خلاصه مونږ قرآن په 40 ورځې کې او 50 ورځې کې ختمو هغه به سلم د بنده کتاب د محب الله بهاري کتاب په 4 کاله کې خلاصه یو جمله باندې به میاشت تېروله طالبان به پته مو چې نن به نوی سبق ووایو چې هغه به شروع وکړه چونډې به یې واچولو نو به نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء نن هغه دغسې کندرات پراته دي ځکه هر دی چې آبادیږي په قرآن او سنت سره آبادیږي نو مونږ دا وایي چې که څوک علم زده کوي او ځان د علم نه خبرې نو اشاعت ته دې راشي بل علم نشته دی که څوک ځان د دین نه خبرې نو اشاعت ته دې راشي ځکه دین اصول دي ګوره د مخکې دور کې نن نه 40-50 کاله مخکې به خلکو صرف یو اصول پېژنده چې اصول فقه د اصولو د حدیث نه نو خبر د اصولو د قرآن نه نو خبر د اصولو د ایمان نه نو خبر چې اصول خو 4 قسمه دي هغې ته دا پته نه وه چې په ټولو کې اهم اصول د ایمان دي چې اول د الله رب العزت په وحدانیت باندې بیا د انبیاءو په رسالت باندې بیا د ملائکو په عصمت باندې بیا د صحابه کرامو په شان باندې دا دین دی اصل دا اصول
او دا یو قسم په دغه علماو کې په دغه خلقو کې نو چې ځان ته علما وي صرفي نحوي وو هم تر کافي پورې وې کتابونه لولول او خلق به مولانا راغی دا استاد دی مولانا هغه چاته وی چې هغه د قران او سنت عالمي د توحید او سنت عالمي ناغي بدغه تفسیرونه کاته چری کې نه غیر الله د وحدانیت نه خبر ان د انبیاء او د رسالت نه خبر خو په شوق به دا کیسې بیانولې او څوم داشته دې بیانېږي ښا بغیر د اشاعت التوحید او سنت نه وی داود علیہ السلام د اوریا په خزوان نمایان شو د حضرت سلیمان علیہ السلام په حق کې سورہ سبا کې چې د آیات براغی چې ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب دی کې به کسی شروع په اسرائیلیات د جرادی خبره وی سلیمان علیہ السلام ټول بادشاہي داغه په لاس باندې یو غوته و پاغي چلی دا ټول کمال پاغي کې وای اجي هغه سره نور کم کفریات بیا وای وایي د امتنا دا دوه خبرې اوچتې دي خطایي او نسیان نو که د چا نه خطایي شوي نسیان شوي نو موږ هغې ته بد نه وایو بلکې هغه د هغې په غلطۍ او خطایۍ حمل کوو ځکه چې دغه ځای کې امام بخاري هم په کتاب الانبیا کې چې دا آیات راغسته دی چې علی کرسي جسدا نوی ای شیطانن باقاعده نور شراح کو ستاویلات کی او فیض الباری وی چې وهذا غلط صریح غلطی کیږي د انسان نه دا خدان له خبره ده د حضرت یوسف علیہ السلام په حق کې چې دې سړي کړی دي یره موږ وایو ته زمون سلګون د دنیا کې اقتدار راغی دا کتابونه به وسوځو چې سورۃ یوسف کې راځي د حضرت یوسف علیہ السلام په حق کې په دغه آیاتونو کې چې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك نغدم په خلین راځي چې هغه څه لیکلي ښا دا با هغه جایز ګڼل بس سی ویلي قرآن داغه عصمت بیانې چې لنصرف عنه السوء والفحشاء چې داغه نمونږه صغیره او کبیره ګناه او خیال د ګناه هر څه لرکړي دي ادي او پیدا څخه ښکار راغله د انبیاء عصمت پکې وو دا دینو دا خو دین نه دی چې هغې کې د انبیاء عصمت نه وي د هاروت ماروت په واقعه کې به لګیا وو او د زهرا سره به د هغې دوستانه او تعلقات ثابتولو او حضرت علی کرم الله وجهه دغه آیات کې په حق کې لیکلي دي تفاسیرو چې هغه ویلو چې من اعتقد فی حق هاروت و ماروت چې د دې چا عقیده وساتله چې د هغې د زهرا سره نو وی جلدته 160 صوتا زه یو سل او شپېته کوړې وامه د هغې قذف
هغه اتیا کوړي دي هغه چون کې دا د ملائکو په حق کې دي نو زه به هغه له ډبل سزا ورکوم خودی دا نو ویلي چې دا ملائک دی او دا خبره غلطه ده نه دا غلطه او خطا یې دی جماعت خو خلکو ته یې خلاص په وړاندې خرڅواره تو صحابہ کرام شان پکې محفوظ نو څوک په یو پسې لګیا او څوک په بل پسې لګیا نه د قرآن نه خبرو نه د حدیث نه خبرو چې نبی علیہ السلام صفت کړي او مدح کړي کدی څوک په دلیل کې پیش کړي دا د شریعت نه بار خبره نه ده د دین وروسته به دروغ خپاره شي ثم یفشل الکذب قرآن کریم هم ویلو سورہ توبہ پورا 100 نمبر آیاتو د آیات ساته ورخه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم دی کی تابعین اور تبع تابعین کل راغل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ په حق کې خو بالاتفاق په قرن ثالث کې داخل لے اگر که په قرن ثانی کې اختلاف دی نه په خیر القرون کې داخل لے چې هغه پس یو سړی خبره کوي نو هغه زوړ بدعتي دی که نوی بدعتي دی دومره خیال نساس نو دا دینو د خلقو چې باغی کې توحید سو ذکر نو پاغی کې د انبیاء او عصمت نو پاغی کې د ملائکه او عصمت نو پاغی کې د صحابه کرامو شان نو موږ ویلو چې خلقو اشاعت تراشه چې د دین نه خبر شي ما چې کوم خبر وکړه د فنون په حق کې د فنون په حق کې دا مونږ هم وایو زمونږ طلبا علما یې هم لولي لیکن ډېر فرق دی مونږ دې ته مقصود بالذات نه وایو دا مونږ ذریعه وسیله ګرځو د قرآن او سنت د فهم لپاره او هغه خلکو ته مقصود بالذات پې ځکه اول به لس شل کاله په دې کې تېر کړو نو بیا به ورته کېناستو نو قرآن او حدیث به نه پاتې شو هغه فنونو کې به ټول عمر تېر کړو زمونږ طلبا او علما که نحو او صرف وي نو هم په یو ځان له حیثیت سره وي موږ وایو چېرې اوس خو داسې وکړئ چې دا نحو او صرف د قرآن سره واړوئ هغه فرضي مثالونه مو وایئ چې قام زیدون او زیدون قائمون نه قرآن چې اړه نو ستا دپاره پکې مثالونه موجود دي د جملې فعلیې او د اسمیې او قال الله قال موسى وقال نوح الرب وربك الغني ذو الرحمن کدا حال مثال ذکر کینو اسرافا و بدارا څومره ښایسته مثالونه کدا مفعول له مثال ذکر کینو فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا دا څومره مثالونه دي نو دې سره قرآن هم زده شي او علم هم ورسره زده شي نو زمونږ طلبا که دا علم صرف او نحو کوي نو په دې حیثیت سره یې کوي چې مونږ په دې سره قرآن زده کړو او په هغې کې ډېر داسې آیاتونه راځي چې هغه مشکل آیاتونه دي څه د لفظ په لحاظ سره او څه د معنا په لحاظ سره سورت یونس کې راځي کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما د
زمونږ د یو ملګري نه تپوس شوی او وفات دی چېرې دا مظلمن او قطعن ولې منسوب دی هغه حاجت پکې ډېر روان دي وروسته شو خو څه یې جوړ نه کړو کله معنوي اشکالات یې سورت ال عمران کې حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نو دا چې د علم په دوران کې حل شي که نه نو بیا خو به اشکال نه وي بنده ته که نه که منطق وایو نو علم دی انکار ته نه شو کولی انا دا وایو چې مې کوئ خو په تنقیدي نظر سره هغه دا دی چې دې کې کومې غلطۍ دي نو طلباو ته به د هغې نشاندهي کوئ لکه یو ښکاره غلطي دا ده چې هغې وایي چې د الله نو دې ځای کې به د صورت انعام آیات راواړی غالبا 59 هغه آیات چې قرطبي وایي د دې سره 12,000 ملائک نازل شوي ولهم ضجلن او د دې لپاره په اسمانونو کې شور و لکه نن چې دلته په پنجپیر کې شور دی یو آیات سره هغه د الله د علم آیاتو وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس دې کې کوم جزئی پاتې شو نو دا به وایي چې دی غلطي کړې ده د الله علم هم په کلیاتو دی هم په جزئیاتو دی بل غلطي دا کوي چې کله کلیات شماري چې د چا افراد غیر محدود دي د چا محدود دي بعضې داسې چې په یو فرد کې منحصر دی او بعضې داسې دا لګیایي نو د الله هغه مفهوم پکې هم را شامل کړي وي د الله مفهوم هم کلي دی د کلي تعریف څه کوي چې تصور د هغه معنی د شرکت د کثیري نو نه نو شرک کې راغی که نه دی بنده مفهوم یې د ځان نه جوړ کړی دا کوم ځای راغلي چې الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال دا د الله مفهوم دی د الله مفهوم په قرآن کې دی سورې حشر کې دی هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس ويترخرف د الله مفهوم خدا دی د ځان مفهوم جوړ کو بیا کلی کو د دې لپاره آیات د سورۃ شورا دی چې دې څه مطلب دی چې الله رب العزت ویل لیس کمثله شیء الله څومره تاکید کړی او تا ول امثال پیدا کړو هغه دې په کلیاتو کې داخل کړو نو مونږ کې وایو نو په تنقیدي نظر به او نشاندهي وکړو چې دا غلطي پکې شوې ده او د دې غلطۍ لپاره مونږ سره قرآن شته چې د هغې په حق کې الله رب العزت عام حکم کړی دی دغه سورې شورا کې چې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ای خلقو چې کوم مسله کې اختلاف راغی یا څه شک راغی نو قرآن ته یې راوړی چې نیشابوري وایي دا آیت عام دی څه پورې خاص نه دی د الله کتاب ماته شهادت التوحید والسنت حقانیت په دې دلایلو سره موږ ثابتو په دې سره منطق داسې یو شی دی چې د کتابونو ترې نه ټول ډک دي نو کوم وایي چې مې وایه نو بیا به بلکې قرآن کې بعض آیاتونه داسې دي کې قیاس اقترانی کله به کې قیاس استثنایی سورہ انفال کې راځي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا وی مقدمه ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون
सूरह अंबिया की दाली लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, लेकिन ताली बातिल दिन में मुकदम मिसल से फसाद निश्ता नो आलिहा निश्ता है दीता बुरहान तमानु दिन दा कम फल मसला वजदा के मसला कना का दा से बनवावी लका बुखाज वजो को मंतिक न कोई दुनावा बावी यजूद लिस्तिंजाओ बेऔराक المنطق पागल دا خو علم دې کنه سورۃ زمر آیات ته مختصر معنی پیش کړي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بمفعول به ځکه حذف کړي چې مطلق علم د مطلق جهل نه بره خلاصه دا ټول مرګرو ته علماء او طلباء او توایو چې د قرآن سره ډېر شوق پیدا کړي ډېر انهماک او ډېر استغراق پیدا کړي او چې وایي نو په داسې طریقه باندې وایي لکه سورې فرقان کې چې الله رب العزت وایي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا عباد الرحمن هغه خلق دی چې کله دیت آیاتونه بیانېږي نو ړانده او کاڼو پې نه تېرېږي سوچ کوي چې دې آیات کې د الله رب العزت څه شان دی دې آیات کې د علم غیب څه شان دی دې آیات کې د توحید څه بیان دی دې آیات سره چرته د حدیث ټکراو خو نشته که نه داسې چې خلقو به څه اعتراضونه او اشکالات کړي نو هر آیات سره ډېر سوچ او فکر پکار دی حضرت عمر رضی الله عنه وی سورہ بقره په 12 کاله کې دومره لوی انسان دومره عقلمن او دانشمن انسان نو خدا سی ویلو چې آیات سره به ولاړو چې د هغې مالها او معالیها به یې ټول یاد کړو نو بیا به ترې ناپلته الله رب العزت ته زمونږ علما او طلباو په قرآن باندې داسې عاشقان کی لکه څنګه صحابه کرام نن چې مونږ ته کوم مقام حاصل دی چې دا هیڅ چاته نه حاصل شوی تاریخ په دې ګواه دی چې داسې دور نه دی تېر شوی نو دا صرف د دې قرآن وجه ده چې ډېر په اخلاص سره کار وشو ډېر په اخلاص سره مشرانو دا خدمت وکړو او الله رب العزت په هغې کې خیر او برکت واچو چې نن جماعت اشاعت التوحید والسنت د نور په شانتې روښانه دی او الله دې روښانه لري واخر دعوانا